کوم کسان چې بهر ملک ته ځي نو د هغو دپاره حکومت هره ورځ نوي نوي مشکله چې دی دا جوړوي، خو موږ د خپل حق دپاره اواز چې دی دا نه اوچتوو. دا یوه مشکله ده چې ستاسو نه اوس چې کوم کسان بهر ملک ته ځي د هغو نه ټرۍ اخیستی کېږي. د کال یو نیم کال یا 2 کاله مخکې چې کوم کسان تللي د هغو نه دا نه دی اخیستی شوي. اوس چې کوم نوي کسان ځي نو په هغو باندې دا یو بل بود چې دی دا پېښوده شوی. دلته خلک چې دی د غریبۍ د وجې نه ځي او حکومت چې دی هغه ته دلته کې روپۍ چې دی دا راغونډوي، لکه دلته کې سرمنه چې پورې کومه نښتې هغه سرمنه ته غونډه وکاږي. نو دا یې پکې یو بله ډرایي چې دی دا شروع کړې ده. ورځې خو ښه پوره وشوې، د کاله پورې ورځې به یې کېږي یا به یې داسې 5-6 میاشتې کېږي. نو دا ټرایي چې دی دا یې پکې نوي شروع کړي. نو ډېر کسان به د دې نه نه خبر. د دې دپاره به تاسو اوس جدا روپۍ چې دی دا به ورکوئ. دا ټرایي سره که یو لیبر ځي یا ډرایور ځي یا داسې الکټریشن والا ځي نو د دې ټول نه چې دی ټرایي اخیستی کېږي. د ټرایي پیس چې دی 18,000 روپۍ وایي نن سبا چې دی پیس دی داسې به چې کوم کسان تلي هغو ته به پته وي. نو دغه 18,000 روپۍ چې دي دا نن واخلي نو که ته ډرایور یې نو ته به هلته کې ګاډه چې دی دا به چلوې، که ته لیبر باندې ځې نو ګاډۍ به ډکوې، ګاډۍ به بیایې، سیمنټو بورۍ چې دی دا به اوچتې. نو دغه د ټرایي چې دی دا به ستا نه اخیستی کېږي. که دغه تا پیل کړه نو د دې لپاره بیا ته رشوت ورکوې او 10,000 80,000 روپۍ چې دی دا به نن اضافي علي. نو حکومت چې دی مسافرو ته هر وخت چې دی نوي نوي مشکله جوړوي چې کم کسان د ملک نه بهر ته وځي نو د هغو لپاره مشکله چې دی دا جوړېږي. یوازې د هغو لپاره نه بلې ملک دننه چې دی هم دې خلکو ته مشکله جوړوي، خو موږ د خپل حق دپاره یو تن چې دی اواز نه اوچتوو. نو په سوشل میډیا باندې هم د دې خلاف چې دی اواز اوچتېده پکار دی، ځکه چې دا قسم روپۍ چې دي دا حکومت ته ځي او حکومت چې دی عوامو له واپسي څه نه ورکوي. لکه دی پکې اوس نوی جوړ کړی 18,000 نن دغه والي، خو که پیل دې کړه نو بیا به د هغې لپاره ته روپۍ ورکوې. دغه شان د میډیکل شو ګوتې شو قسم نور څیزونه دي په هغې به تفصیلي ویډیو راوړم، خو اوس چې دی دا شی پکې نوی جوړ کړی دی. نو تاسو نه هم لږ پکار دي د خپل حق دپاره اواز چې دی دا اوچت کړئ. دغه شانتې ویډیوګان پسې وکړئ چې کوم سوشل میډیا والا دي چې دې خلاف اواز اوچت کړي چې دا ظلم چې دی دا د حکومت ختم کړي. ځکه مسافر خو هلته مزدورۍ له ځي د غریبۍ د وجې نه ځي او د هغو نه دا روپۍ چې دی هغه دلته کې اخیستی کېږي. لکه سرمنه چې دی هغه ته وکاږي نو په غیر سرمن نه چې دی بهر ملک ته لیږي. نو لږ د دې خلاف اواز اوچتېده چې دی موږ ټولو له پکار دي.